إلا إياه وبالوالدين إحسانا. د الله توحید سره سره د مور او پلار احسان د دوی سره خصوص دا ټول خبرې قرآن یو ځای ذکر کوي. چې سره ذات د مؤمن مسلمان وي په د مور او پلار خیال نه ساتي. نو بیا حقیقت کې د ستر ایمان کې فرق. دویم سیزون د صلات او د زکات مسله دا نور قرینه یو ځای ذکر کیږي چې سړی یو د ابد کې دوی دا دی وو. او دریم سیزن اطاعت د الله او اطاعت د رسول الله اطیع الله او اطیع الرسول. یو سړی وی دا الله حکمونه مانه او څلور کوو باندې عمل کوو د سنت څلور اهم سیز کوله ته ګیره به وخراوله کبه بونډه نو سجده یعنی چې فرض مو د سنت کوو کبه ولکه د سبب شو سنت شي ورته دي شي حقیقت کې استاد الله ایمان نشته. کچری استاد الله ایمان مضبوط وي نو دا سره الله پیغمبر ګرځولې دا الله را لګي. چې هر کله په الله باندې ایمان مضبوط وو دا انبیاء او الله مقرر کړي او دا دې دا سره ما نو په حقیقت کې ایمان نشته. اج یو سره دا وایي چې زه سنت باندې فوکس کار چې دا دی. دا ټول عمر ذکر کی یو طرف ته الله حکم خود پیغمبر طریقہ یو د بل نه جدا کیږي. نو دا نه و چې دا ټول عمر ذکر کی اوتا لیکن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا ته راتلو نو څنګه سان په درس وچاوي د ایمان د کفر کارا اصل دا چې ایمان ته منځونه ته د زکاتونه نه اواز یې د چې زکات په حکومت په نوم کو خپل سړي دی تاسو مختلف ډلې ته دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اعلان من فرق بین الصلاة والزکات د موږ او د زکات په منځ کې چې څو فرق کوي معنا دا سوي چې موږ کوم د زکات ورکو دا هر یو سره په پټو راوځي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته زکات ورکو ولو کډیر لکسي زکات په لږ ورځو کې ورکو هغه یو پړي په مقدار ورې نو خو دې دا ورکې په دې ټول مو سره لګي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا نرم چلے له توس چلے نارت اقوال الجوار فی الجاهلیه اقوال فی الاسلام. کم سره چې جهالت په زمانه کې په دې باندې ډېر سره وو اسلام کې ولې بوز دی راشي ایو رسول کی فانا ایو دین کې بکره راځي او خلیفہ دی چلوي دا کې دې نشي چې ابو بکر خلیفہ دی چلته او په دین کې نه کوي راشي. حضرت عمر سے فرمایي کله خبره چې صدیق کولې بیا زما سینه په لوګو کې نه سره سینه ورته قانون جو زکات میں اس کے بعد رشتہ دار فرمانے ہیں اللہ دعا ذکر کی تو بے بیسو اقام الصلاۃ و اتوا الزکات منذ کو زکات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بل مسئلہ ذکر اگر فرمی دین مسئلہ دا فرمی فقہاء متکلمین ذکر کړی دا چې تکفیر د اهل قبلہ او د کافر اسلام وسیع دین دی. یو انسان کې ډېر خطرناک کارونه راځي بچا به د کفر او د شرک فتوی نه لګي. عبدالله سے فرمایي د دې معلومه شوه چې اهل قبله دا کافر دي دا ګوره ته ډېر استقبال کوي مونږ یو زکات پس مسلمان بیا دا نور بدل اټه نه چې پړه کې رسشتي کستا ډېر سره څه کار دی او چې دا دوه کار کوي ایمان راوړل دا ظاهر باندې خبر عمل د مسلمان باطن الله تعالی دې کباطن کې ایمان وو نو په سره الله فیصله کوي او کنه په سره الله فیصله کوي او موږ دا شریعت پرې کوي. اهل قبله چې قبله ته یو سره موږ کې ځان مسلمان وي د کافر نشي څو پورې چې د ضرورتو د دین د انکار نه دې موږ کې د
जब ज़कात पर को आखिर ज़रूरियात पर इनकार को काफिर है और जे ज़रूरियात दी को सरफ मनी दे काफिर है बोदा मसली भी कच्ची मिसाल कालियानियत की तो ना सो बने ना कोई ये जितम कलिमा में अल्लाह वाहिद शरीक में सेमा तभी जब हम मुझके से तब ज़कात पर के सेमा तब रोजे की से तब हज के ज़मान को तब कुरान तब कर इस्लामी ईमान दे से मन समाती ईमान दे दा कुरान तब के दासन बदे तब अमल कैसे अमल को न सका दे पैगंबर अलैहि सलाम तब पर से उसे नाम सीधा सादा फरा बोलता है पुरुष इश्क़ वाले तब ज़रूरियत तो दीन हम है दीन ज़रूरियत और खत्म नबुवत के जे पैगंबर द दूसरा पर इस शक्ल पैगंबर निश्ता तले अल्लाह पर इतने मंजूरन के इतने रुचि दिसी के पैगंबर कुरान पर तमाम अहकाम है ये खबरें द ज़रूरियत ने इनकार को काफिर लिहाजा पैगंबर ले सलाम द रुस्त पैगंबर द ज़रूरियत द दीन द अकीदे खबर द बंदी की तफाता है मंजूर का लिहाजा ज़रूरियत द दीन के कम सड़े बनी और दार अहले हिफ्ज़ dan Nabi Muhammad Muhammad hadis पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मन सल्ला सलातन वस्तaqbala qiblatan wa akala dhabihatan fadhalika al-muslimu lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasul नबी करीम अलैहि सलाम फरमाए कि उसने सब मंजूर की हम मुस्लिम के सलाम मुस्लिम ना क़िबला बनी बैतुल्लाह शरीफ के सलाम और ज़रूर जिसम ज़बीहा ज़ब्ह को मुबतदा तरीके वाले ज़ब्ह मक़बूल असर दा सड़े मुसलमान दा इस्लाम दखिल देता मुखालिफ के ईमान भी करोड़ों बाकी दे अल्लाह का वाला उसके जब ये तो उतरेगी ज़बीहा दा मुसलमान पूरी आकाशानी समझा के था कब मुसलमान वही और दा अल्लाह दा ख़ुदा और दा पैगंबर दा ख़ुदा था अमन दे था रसूल सभी संचु मुसलमान का अमल दासिदा और मुसीबतों है बदे बदो रसूली ता आले तमले खुदा दे सर पकिता शर्त भी दे बदे दीन की जरूरियात और इनकार है कद दीन ज़रूरियात के इनकार हो दीन बे हुर्मती हो बे काफिर जरूरियात मिसाल में तो मिसाल पर तौर पे हुर्मती जब सड़े कलीमा को ज्यादा मुसलमान इन सब वक्त मुझे की ज़कात ना तो इस्ताज़ में ना लेकिन बरतरफ के कुरान मुकद्दस आवाज तो दपास पे ऊपर से दो खरूज जोड़ दे काफिर आने वाले ने अकल खराब कर दादा से काफिर है कुरान मुकद्दस आवाज तो रोज़े बिल्लाह बनकर की वो रसूल यदि पे हुर्मती होगा अगर चिन्ह के लिए में अगर चिन्ह पर मंजूर ज़कात न के ना यदि पे हुर्मती होगा काफिर है इधर दुआ ahli qibla चाहते हुए जब ahli qibla का काफिर न हुए बिया बदले सर चेहरा की जरूरत में इनकार न की ददी पे कुर्बानी पर उसने मुसलमान और ना चिंता को कोई खबर ये साल का 2000 की फर्ज से दो काफिर सुन्नत से दो काफिर है तो बस का कर देना उसना होगा दुआ के साथ तबीयत के न के यस फर्ज से क्या कहो सुन्नत से क्या कहो नहीं समझ देता मुस्तहबात नाश्ता का परलू इमेदा वाली जिस तक दुआ ना बीच लाजिमी सीधा कबीर पर जो सड़े अब सीस के लाजिमी नहीं हो बजाने लाजिम कर से कि तुम बिदा पर ये जो अक्सर के सुना का बस लाजिम का बिदा दा पर जो से लाजिम का बिदा के दुआ ने था बिना नके जी बिसर फरज दे ऊपर सुन्नत दे ऊपर उस्ता बेता मशकी तेरे बेटे को दुआ पढ़ इसका और अगर फरज तो से क्या नबी बड़ी वक्त में ऐसा का तफसील उस सुन्नत सूरत में इंतसाब करा को फिर फरज सुन्नत बस नहीं तो हमारा सब पता और जे फरज से सुन्नत ही बिया का मुख्तसर जिक्र के मुख्तसर दुआ के इश्ती और ताकि वो दलील नो अल सूरत के दाखिल रखता है और सुन्नत देखो तो फर्ज देखो तो नहीं तो खलीफा
هیڅ دا خو د ورځ په دې سي دې سره سره په باندې د کې جوړه به دې نه کې ته ستاسو خدا نه باندې دا مو هم له چې سنتو کې یو چې بدعتي شو یو چې تا کافر شو تا بلاد شي ولې کافر دا څه باندې نه خبره ته د دنیا کې ټول رسالت ته توګه کړه چې تاسو چې دا په هغه د ویډیو سیریز نه راځي راځي چا اول سره پاس کوم ته وته نه یو څه چې اته کې چرچا کوم کې شامل کیږي تاسو مشرکان نه کافرانه جنت نشي ته خو هیڅ اسقاط دې کړی او دې څه کافر خو نه دي ستا په خیر باندې ځا مثال داسې نه راوړ خو ګډه وایي څو کافر دې کوي مطلب دا چې د اسلام د دین ټول سیستم چې په دې سي هغه په اصول چې خلک دې دوی ته اسلام ډېر پراخه دي مسلمانانو لپاره خپل مسلمانانو لپاره خپل زنانو لپاره خپل حاکم لپاره خپل محکوم لپاره خپل قواعد او قوانین د ځان ټیګو د ځان په ساته خبرې کوي بهر کې دې ته موږ اهل قبله وتویو بیا د هغې دا شرایط وي بیا د کافر نشي ویلی او چې دا دوه خبرې ورته کېږي د شاعرو بیا حرمتي به دی د ضروريات نه به انکار نه کوي یا دا مونځ او روژه دا ستا د شاعر بیا دا د مسلمان وایي د الله فرمایي دا مونځ قایم کړي او زکات ورکړي واخوانکم فی الدین پس دا ستاسو ورونه دي په دین کې اسلام دا یو ټکی ایمان دې راوړه کنه بس خبره ختمه کله یو ټکی چې ایمان دې راوړ یو طریق دی ایمان دې راوړ دې بل طریق دا واخلي دا د ټول باندې تقسیم دي دنیا کې انسان کلمه دې نه ویل یو طریق دی کلمه دې نه ډایرکټ په طریق دا واخلي بیا دا چې اوس دې کلمه یو د ایمان طریق قرار بل د اتیا کالو مسلمان دې ټول قرار هغه مسلمان دې ته مسلمان هغه ته امر دې ته هغه مال بچي محفوظ استا محفوظ دا چې دا ټکی د چا د اتیا کال کې زړه ډېر څه ګټلي اوس ته شروع څه نه ګټا او باقي ایمان اسلام کې هیڅ فرق نشته تک مؤمن مسلمان اگر چې اوس دې کلمه وي او تا هغه د چې څونه سہولت دې بنکا مرشو جنازه دې کیږي مقبره د مسلمانانو وي وراثت د مسلمانانو سره جب دې چې کوم دې خبره مالی محفوظ دے بدنی محفوظ دے اولاد محفوظ دے دا تمام خبریں کہا اتیا کر مسلمان تو خود دی دا یو چی کلمه بس اسلام کرا دا دا اسلام قوائی لازو دنیا تو بری خلق سمبر چی کم دے یو بلدن کو برکات بھی یو بلدن دا کافر دو بلانے کافر دا کافر دو مشرک حدیث خطرناک خبری حدیث کے آخر یو سرائی راسی پچا باندې دا صفات ویل کی دا خبرې دا ډایرکټ دي دا تقدیر او تدریش تا چې دا مشرک ویل ته ما کافر نه دی مشرک کافر دی او واقعیا به دا وګورئ او دا کافر او مشرک نه بیا د دې کلمې پر اساس نشته پر اساس نشته دا کافر صفات د پچا باندې دا کو پرفیکټ دی پچا باندې شی پر دا کافر مشرک نه برته دي کته دي کتر کستر دا کلمات ګوګل سي واپس راشي چې دا چا ویلي دا مسله دا به د خپل کلمې درو نو دې وجینا به چې په پچاندا صفات نه لګي چې دا کې داسې شوکان کې داسې نو الله فرمایي چې یو کلمې نو اسلام تعالی په اخوانکم داستا سرونه دي فتی د دې ورو ونفصل الآيات من تفسير بيان آياتنا لقوم يعلمون أن قوم دفار چې دوی پوهیږي دا وضاحت په تاسو ته ځکه کوم چې د دنیا په احوال تاسو نه سره چې څومره فطري خالي دي څومره او په اول له سره چې دې په تاسو د پیشن وي د کړي دي دا څه کړه د اقامت په چاره دا تاسو د حدیث په اور ووري ده د انسان د لاس او کې د سره ورکی کړه انسان ته مسلمان به چې د خپل کور دی په وخت چې تا باندې قدم نه است چاته به کتلې په دې په کې زار بس تاسو به د خپل چې د خپل کور نه پاتې نه وای څو کې لیدل چې تاسو خپل دماغ کې نو بس په کور کې پټه نهسته دې موجوده حالات او دې څو ته ګل اخوا چې د مفسر
او هغه دې حالات باندې چسپان دي واقعیا چې سړی ته بیا دا خپل ایمان اجازه نه ورکړي چې دې د چا سره ملګرتیا وکړي یا دې چې کوم د چا سره کېږي خاصي حاصل چې بدی په تو کې سره شي نو الله فرمایي لقوم يعلمون پر چې دې کوي وانك ذو ايمانهم كايمان ربك كسبون من بعد عهدهم فاستغفروا وعدونا في قسم کړه سره وعده ماته کړه وطعنوا في دينكم وديتان الاستاذ پر دین کې دین په سټو کې مسخره وکړي الله فرمایي دا سجن سره پټو یا سیو تر کوي راو تر کوي نه چې سامي بیا باندې وقاتلوا تاسو ته د ائمه الكفر مشران د کفر هغه وخت کې د پیغمبر مقابله کې مکی مکرمه مشرکین د تمام دنیا یو قسم نمائندګي کوي الله فرمایي ائمه الكفر د مکی ولا دي بیا هغه زمانه سم کوي هر زمانہ کې دی چې بنیادی پروګرام مشرات دي الله فرمایي دا ویه ورکټ کړه چې مشرګا دي خدای تر څو خبرې ذکر کوي یو خبره ده چې وعده او ماته کوي ورته هغه په دین کو تاسو ته دې باندې تعامل دغه مختصر وضاحت داسي یو تحقیقات علمیه دي تحقیقات علمیه ماته اوس په اسلام ډېر فرق دي تحقیقات علمیه هر انسان ته اجازه هر انسان اسلام کې تحقیق کوي یو سره هندو دې سکھ دې هغه خپل هندوتوب کې خپل مهارت دې سکھو کې مهارت دې مولي سکھ ته اسلام ماهر راشه ما سره خبره کوي کله خپل دین کې هندو دې سکھ دې په تحقیقات کې بدل اس پابندي نشته کوا دغه چې زموږ هندوتوب کې دا خبره ټول خبره اساسي په اسلام کې د سکھشتا دغه چې زموږ کې دا تاسو کې دا کمزوري ده داسې تحقیقات هر چا ته اجازه کیږي وګوره تحقیق په دې سبب باندې وجه نشته د انسان په لاره دې ټول کدي خو عالم په دې په دې سره جواب دا یو نه کې د اجازه دوی ته دا د چې یو سره تین تسبب کوي باندې دین پسې مسخره کې اسلام پسې ټول دي بیا اسلام داسې اجازه چانه دا اجازه به چانه نه هغه په توري مثال غیر مسلم د مسلمانانو سره وسی او دا غیر مسلم د مسلمانانو سره وسی کې خدای په څخنده کې ورته تاسو څه کبا کوله نو دا تاسو نعوذ بالله د خرو په شان چلے دې د مسخره یعنی چې تاسو چې کوم دې موږ په دا موږ څنګه دا تاسو ګور سره پروګ راوړل دې ته مسخره داسې اجازه نه چاته اسلام ورکړي دوی چې کوم تحقیق خپل کوي بخوا بداسه مسئله وي دا چې کوم دی لوی مجلس قائم شو مسلمانان پکې وو دي مختلف مذهبونه پکې وو دي هر سړی چې کوم دی عیسایت باندې وایي تاسو مقاله پیش کړو يهوديان دي بخبل باندې خپل مقاله پیش کړي هندوان دي سکه مسلمان بخبل به مسلمان په دغه جوړ دا تحقیقات دي په دې باندې بچا پابندي لري په دې در اسلام کې تاسو سره هندو سیږي ته خپل اسلام تحقیق کوه خدا چې د اخر دین توحید وکړه دا هغه رب وکړه چې تاسو په دین کې دا کمزورتیا ده دا غلطي ده تاسو په غلط روانه دې ته تحقیق پیدا کول شي خدا چې دا هیڅ پټواله کې اسلام یو ځل هغه امن ورکړي دی په هغه کلمه سره تحقیق یو شی وي او د چا دین پټواله او چا بس خاندان مسخره دا بیل شي دا اسلام کې غیر مسلم کوسيږي دا غیر دین پسې مسخره نه کوي دا غیر پسې خاندانګان نه کوي تحقیق کړه دی غیر مسلم دي چې کوم د اسلام بارے تحقیق کوي کمزورتي یې دا چې کوم د شتي نه و چې دی خي کولای شي د اسلام پسې خاندان مسخره ده نو الله فرمایي تعالو فی دین دا مسخره دي ټول دي تمام له دولت د بقا کې تاسو قدر کې نه مطلب کوپر مشران د کوپر انه بشک ودا ایمان لهم د ودا پر وعدي نشتا د دې وعده اعتبار نشي کولای اللهم دې لپاره ينتهو چې دوی منشي فإن تابوا بس کله توبه وستو اقاموا الصلاة او قائم کړو وآتوا الزکات ولې زکات وإخوانكم في الدين بستاسرون لپاره کې او
ونفصل الآيات من تفسير بيان آياتنا لقوم يعلمون على قوم درجة ضيفه وإن نكثوا أيمانهم كلمات فلقد قسموا وعدي من بعد عهدهم فاستغفروا وعدونا وطعنوا في دينكم وتعمل الأستاذ بدينك فقاتلوا تاسقة في أئمة الكفر مشاعر الكفر إنهم بشكل لا أيمان لهم لدينا فرع وعدي نشتي لعلهم تذكر ينتهون جدي منشي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله